الله الرحمن الرحیم. یو اهمه غلطي چې زمونږ خلک مونږ کوو بیا په هغې باندې مونږ په دې عدالتونو کې کړي وو دلته راځو که نه نو بیا مونږ وایو یاره 20 کاله وشو 15 کاله وشو زما کیس نه ختمیږي معامله مې حل کېږي نه یا زما حق و هغه ماته میلاو نه شه ما خلاف فیصله وشو نو بعضې غلطۍ مونږ بنیادي غلطۍ مونږ کوو هغه د بیې په وخت کې د اغستو په وخت کې د ځمکې د انتقالاتو په وخت کې دا یو بنیادي غلطي مونږ کوو چې مونږ کله خریداري کوو ځمکه الو یا پلاټ الو یا څه معاهده کوو نو مونږ انتقال وکړو نو انتقال د ملکیت ثبوت نه دی ځان په دې خبره باندې پوهه کوي اکثر خلک مونږ سره دلته کې راشي هغه انتقال ورله څوک چیلنج کوي ما د ځمکه نه ده خرڅه کړې نو چې هغه ځمکه چا چیلنج کړي د نه بیا عدالت ثبوت غواړي نو د سره ګوانې په انتقال باندې اسې په لاره کې څوک رانیسي هغه ګواهانه چولي لہذا زه تاسو ته دا وایم چې انتقال د ملکیت ثبوت نه دی ځان په دې خبره باندې کلیر کوي اکثر خلک راشي وي عدالت ته راشي وي چې ما خو انتقال را سره او ډیګري مو زما خلاف وشو نو انتقال د ملکیت ثبوت سره دینا نو چې انتقال د ملکیت ثبوت نه دی نه سبا کوي نو په کار دار چې موږ متبادل دغه د لپاره کم صحیح ثبوت چې کم دی چې هغه څوک چیلنج کوي خود هغه ته بیا پریزمپشن اف ټروت اصل وی چې هغه مونږه دا منو چې دا ټیک ډاکومنت ته هغه د رجستری نو په کار دار چې مونږ کله مو د زمکو لین دین کو خریداري کو نو مونږ د پر رجستری باندې کو نو دا به محفوظ طریقې او مضبوطه طریقې وي او د انتقالاتو نه ځان بچو ساتي زمون خلک پوېږي انتقالات کې او دغه په وجه ته بیا دلته په عدالتونو کې مسایلي وکیلانو ته بیا ګراني او ججانو ته ګراني مونږ تخکاری چې د حق ته درې خو ګواه ورسره ني ثبوت ورسره ني نو انتقال والا کوي چې ته رجستری وکې نو چې رجستری دی نه کړو د انتقال وکې نه دا بیا بی بنیاد اساس دی لہذا عوام الناس ته زما دا درخواست چې په دې معاملاتو کې احتیاط کوئ نو بیا به د عدالتونو د راتلو د چکرونو خلاص وي ډیره مهرباني